وخت د ایران دارالحکومت په تهران کې موجود یم، چیرې چې ایران خپله شپږمه انټرنیشنل تجارتي ایکسپو چې ده هغه پیل کړې ده. پر 28 تاریخه د دې ایکسپو افتتاح باقاعده د ایران صدر ابراهیم رئیسي وکړه، چې ده په خپله وینا کې ویل چې د امریکې د ټولو منفي سازشو او د عالمي سامراجو د ایران باندې د پابندیو باوجوده د ایران چې کومه تجارت یې هغه پرمختګ کړی دی. ایران کچیرې کاشتکاران دي، زمینداران دي او تاجران دي او کچیرې د دې ادارې او فوج دي، هغو خپل پرمختګ چې دی هغه پیل کړی دی. د پاکستان سره په دې ایکسپو کې په ډېر غټ شمېر تعداد باندې تجاران راغلي دي او په دا ایکسپو کې شرکت لري. زما سره دا وخت د پاکستان یو ناموړی تاجر حاجي جلال خان اسکزی او نور تاجران موجود دي. د هغو څخه به پوښتنه کوو چې آیا پاکستان حاجي صاحب که تاسو موږ ته دا وایاست د پاکستان تاجر په ډېر غټ شمېر کې دلته ایران ته راغلي دي، او د دې ایکسپو سره د پاکستاني تاجرانو لپاره کم فواید کم شته؟ ډېره مننه ګلپان صاحب. د دې ایکسپو چې کومه فایده ده دا کې زموږ د پاکستان د ګلګت سیبونه چې کراچي، لاهور او سند مکمله KPK خیبر پښتونخوا او د بلوچستان مکمله تاجرانو په دې کې نمایندګي شته، او زموږ د چیمبر د تمام چیمبر ممبران دلې راغلي دي. او دا زموږ د ملک لپاره دا یو سوچ کول پکار دی چې موږ خپل ایکسپورټ زیات کړو او د ایکسپورټ لپاره زموږ ملک خپل په دې باندې جدي ګامونه واخلي او د ملک کوم چې زموږ ریمیټنس دی هغه ته فایده ورسیږي. ډېره مننه. حاجي نادر خان چې یو بل زموږ تجار دی، قبایلي مشر هم دی. حاجي نادر خان تاسو راته ووایاست د ایران چې چیرې یو طرف ته ډېرې زیاتې پابندیانې د هغه باوجود دوی خپل معیشت ډېر برقرار ساتلی، وجوهات یې څه دي؟ د ایران د ښه وجوهات دا دی چې ډېر ښه ګورنمنټ یې ښه پالیسي یې ده د خپل ملک دپاره او د خپل بزنس دپاره. زموږ د ملک دپاره هغه څه پکار ده لکه کوم ایران چې کوي، لکه ایران پالیسي چې ده د خپل عوامو سره د خپل تجارت لپاره دغه پالیسي اختیار کړي لکه ایران چې کړې ده. دغه ایکسپو دغه طریقه کار وکړي لکه نن چې موږ ایران نه راغلي یو د پاکستان څخه، باید زموږ ملک د خپلو عوامو سره پر دغه طریقه باندې د خپل سیسټمونو برابر کړي. ډېره مننه. د حاجي نادر خان بعد زما سره نصرو من الله خان ولاړ دی چې دی هم تاجر دی، د پاکستان سره راغلی دی. پښتون دی، ویاړ کوو چې زموږ پښتانه تاجران په تجارت کې او د ملک د معیشت د بهتري لپاره خپل یو اهم رول لري. نصرو من الله خان تاسو د دې ایکسپو څخه شان اخیستل څنګه؟ اختر ګلپان صاحب ډېره مهرباني ستا موږ ته وخت راکوي. لکه څنګه ستا ته معلومه ده ایران د خپل ایکسپورټ د خپل صنعتکارۍ د دې یو شپږمه ایگزیبیشن آغاز کړی دی و نړۍ ته دا ښکاره کړي دي چې موږ څه انډسټري لرو، څه صنعتکاري لرو او څه شی ایکسپورټ کوو. خپل قوم ته او خپل ملک ته دا پیغام ورکوو چې دوی د پاکستان د ایکسپورټ کوشش وکړي، ځکه چې زموږ د ملک معاشي حالات په ایکسپورټ زیاتېږي. ته چې ایکسپورټ ستا د ملک څه انډسټري دا بیابان ملک ته ایکسپورټ کې ستا ملک له به ډالر راسي، ډالر به زموږ په ملک کې ریټ به برقرار شي. ګوره تهران په تهران د ایگزیبیشن دی وینه دا ډېر د سلو ملکو خلک راغلي دي او په دې کې هر شی ملاویږي، هر کاروبار څوک کوي نو دا ډېر ښه خوند یې وکړي. نو دا کم از کم 2 کسه ګروپ راغلي د جلال خان په قیادت، چمبر چمن په قیادت کې راغلي. نو د دنیا مارکیټ سره د انویټیشن ورکړي، دنیا مارکیټ سره د خپل پروډکټ شو کو او د دې سره مطلب د ایران د مستقبل ډېر ښه چانسز دي چې د مارکیټ کې مطلب خپل ځای پیدا کړي. ټولو څخه زیاته ښه خبره دا ده زموږ د علاقې خلکو دا یوه استفاده دې کولی شي. زموږ د علاقې د خلکو دا ګټه ده چې په ډېر کمو پیسو باندې هم هغوی غواړي تجارت کولی شي د ایران سره، ځکه کوټه او ایران موږ ته ډېر سره نږدې. موږ ټول خلک دا کولی شي د دې مارکیټ څخه ګټه واخلي. اوس نور ملکو ته چې ځي هغه کې ډېره سره مهرباني غواړي. په دا ممکن وي چې یو سړی 50 روپۍ د خپل د غریبۍ راوړي هم ټول کې د مزدوري کولی شي چې هغه 2 ټیمه ډوډۍ د خپل بچا ته پیدا کړي. ایران ډېر ښه مارکیټ دی، ډېر ښه سہولیات ورکوي پر د ایرانیان چې د هغه ډېر تعاون سره کوي. ایکسپورټ کولو باندې د پاکستان معیشت
بهتري خواته کلی سي ولې چې ستا سامان چې دی ستا چې کوم شان ته پروډکټ کوم ته جوړوي ستا انډسټریز دی دا سامان ولاړ په نور ممالک کې نو هلته به چې کېږي په ډالرو به دا سودا کېږي او ستا ملک ته به ډالر راځي نو دوی دا زیاته کړله چې پاکستان هم دغسې رقم ګامونه پیل کړي چې خپل ایکسپورټ چې دی هغه پرمختګ وکړي په ایران چې کومه عالمي تجارتي ایکسپو ده دا به در 1 مۍ پورې په تهران ښار کې شروع وي